یو کس وایي چې همزلف سانډو په کور کې پرېښول پکار دي که نه، دا محرم کې نه راځي. ستا د کور والا اوښې د هغې د خور خاوند ستا د خینې خاوند سانډو دا محرم کې نه راځي، د ده نه پرده پکار. یو کس وایي چې الله پاک قرآن پاک کې فرمایي چې مسجد حرام یعنی بیت الله کې د ټولو مسلمانانو حقوق برابر دي، نو بیا خانه کعبه کې د داخلېدو اجازت بعضې خلکو ته ولې نه وي؟ دا خو د هغې نه تپوس کول غواړي. موږ هم وایو چې ټول خلک آزاد وي. یو کس وایي چې د قسطونو کاروبار جایز دی او که نه. د قسطونو کاروبار په څو قسمه دی، ته کوم قسم قسط تپوس کې یو سړی یو شی والي په قسطونو باندې، نو دا جایز دی. یو کس وایي چې کربوغې د اعتکاف ته تل پکار دي، او ځکه چې هلته کې اصلاحي بیانات وي، مجالس وي، په هغې کې فایده ده، بلکې زه دعوت در کوم چې لاړ شم. یو کس وایي چې دا اوس زمانه کې چې کوم رنګونه په ویښتو باندې لګي دا څنګه دي؟ تور رنګ لګول نه دي جایز، او چې تور رنګ نه علاوه په سپینو ویښتو باندې هغه لګولی شي. یو وایي چې د صلات و تسبیح څه فضایل دي او د څه حاجت دپاره یو انسان کولی شي. صلات و تسبیح کې نیکۍ ګټلی شي، ثوابونه ګټلی شي، او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره حضرت عباس رضی الله عنه ته ښولی. په دې کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا کلمه ویلی شي، د ډېر لوی اجر دی. یو کس وایي چې زما کور دی، یو پلاټ مې دی 4 مرلې، هغه مې غشتی دی چې زه بل کور جوړ کړم. په دې زکات شته او که نه؟ که چېرې دا د تجارت په نیت غشتی پلاټ، بیا پې زکات شته، او که تجارت په نیت دی نه غشتی کور په نیت، نو بیا پې نشته. یو کس وایي چې یو معامله ده، په هغې کې زه ګواه جوړېدو والا یم، په هغې کې جګړه هم شوي ده، مړي هم پکې شوي دي. اوس زه دروغ ویلی شم چې د صلح دپاره دروغ ویلی شي، لیکن په دې ځان پوه کړه چې صلح څه ته وایي. صلح هغې ته وایي چې په هغې کې د دواړو فریقینو خیر وي، او که چېرې ته یو کس ته تاوان رسېده دروغه ګواهي ورکړې، نو دا حرام دی. یو کس وایي چې په مسجد نبوي کې د صلات تسبیح د مونځ څه فضیلت دی؟ صلات تسبیح چې کوم فضیلت په هر ځای کې دی، هغه هلته کې هم دی. البته حدیث مبارک کې راځي چې په مسجد نبوي کې یو مونځ په 1000 چنده د هغې اجر سیوا کېږي. نو بعضې حضرات وایي چې دې نه فرض مونځ مراد دی، او بعضې وایي چې دې کې نفل هم شامل دي، او دا قول زیات راځي. بل یو کس تپوس کړی دی چې دارالایمان کې د جمعې د مونځ دپاره د لرې نه خلک راځي، آیا دلته کې د جمع ثواب زیات دی او که څنګه چل دی؟ د جمع ثواب 3 جمعتونو کې زیات دی، په نورو کې نه. یو مسجد حرام او یو مسجد نبوي، په بعضې روایتو کې مسجد اقصی بیت المقدس هم شامل دی. لیکن کله دا ثواب د نور وجوهاتو په بنیاد باندې ډېریږي، د ځای د وجې نه. مسجد حرام کې کته یوازې مې نو دا ثواب په 1 لاک دی. البته چې کوم جمعات کې جمع ډېره زیاته درنۍ، نو چې څومره جمع ډېریږي نو دومره ثواب ډېریږي. کوم جمعات کې چې ستا اصلاح کېږي د نفس، هلته تلل پکار دي، هغه مجلس ته تلو کې اجر دی، ځکه چې اصلاح دا ضروري او فرض شی دی. کوم جمعات کې چې ستا جهالت لرې کېږي، مسلې بیانېږي، او هغه مسلو باندې ته پوهېږي، او هسې په ژوند کې د دې مسلو تا ته علم نو، هغه مجلس ته یا هغه جمعات ته لاړې، دارالایمان ته لاړې، د هغې نه پوه شوې، نو یو مسله زده کول د دې ډېر لوی اجر دی. احادیثو کې راځي یو باب د دین زده کړي، یو مسله چې زده کړي، د هغې د څومره رکعتونو نه زیات اجر دی. نو بهرحال د اجر په دې شکل باندې ډېرېږي. نفس ځای هغې کې صرف دا 3 جمعتونه دي. بل تپوس یې د فطرانۍ کړی دی، نو د فطرانۍ خو ما ته اوس پته نشته چې د اوړو ریټ څه دی، او کم 2 کیلو اوړه یا د هغې قیمت دا فطرانه ده. یو کس وایي چې زما سره 50,000 روپۍ دي، آیا په ما باندې سرسایه کېږي او که نه؟ دا 50,000 روپۍ چې تا سره سیوایي پرتې دي، نو ته سرسایه بل ته ورکړه، د بل نه مه اخله. بل سوال یې کړی دی چې زه همیشه صلات وتر په دې 3 سورتونو باندې کوم، یعنې دا 3 سورتونه پکې ویم، سورې اعلی، سورې کافرون، سورې اخلاص. دا څنګه دی؟ دا مسنون دی په وترو کې دا سورتونه ویل. سبح اسم ربک الاعلی په لومړي رکعت کې، په دویم کې قل یا ایها الکافرون، او په دریم کې قل هو الله احد. خو کله کله پرېښول پکار دي، فرض او واجب ګڼل نه دي پکار، مسنون عمل. یو کس وایي چې د چا په ذمه باندې فرض مونځ پاتې نو هغه نفل کولی شي او که نه. دا کمقلتوب دی چې د سړي په ذمه باندې قضا مونځونه وي او دی نفل کوي. فرض مونځونه اول ګرځول پکار دی، بیا وروسته قضا. بل تپوس یې کړی دی
چې یو ځل ما د ماسپښین مونځ وکړو او د ماسپښین مونځ پسې مې 2 رکعاته نفل وکړ. بیا ما ته پته ولګېده چې زما اودس نو. اوس چې کله زه هغه مونځ راګرځوم نو هغه نفل به هم ورسره کوم او که نه نفل در باندې نشته، بلکې صرف هغه فرض مونځ به کې قضا. د هغې وجه دا ده چې فرض دی او تا چې بې اودسه مونځونه کړي نو ستا یو مونځ نه دی شوی. نفل کول اله واجبېږي چې کله نفل تا اودس ټیکو، نفل دې شروع کړ او اوس په منځ کې دی اودس مات شو، یا دې خبرې وکړي یا دې قصدن هغه نفل مونځ مات کړو، اوس در باندې دا 2 رکعاته واجب شو. او چې کله ابتدا نه تا بې اودسه مونځ کول نو بیا در باندې نشته. یو کس وایي چې زه یو ځل مېلمه سره ښار ته تلم، په جومات کې مونځ کولو او مېلمه ما ته خپل جاکټ راکړو، هغې جاکټ سره موزیم وې، ما هغه موزیم اوچتې کړې، ما وایي چې دا موزې هم د دې مېلمه دي. بیا چې مې مېلمه ته جاکټ ورکولو موزې مې ورکولو نو هغه وایي چې موزې خو زما نه دي، اوس د دې موضوع سره څه چل وکړم. دا چېرته هغه کس ته ورسو چې د چا وي، خو چا ته چونکې پته نشته دی نو چا فقیر ته مسکین ته هغه موزې ورکړه د هغه سړي په نوم باندې چې کوم د دې مالک. یو کس تپوس کړی دی چې د سحر مونځ جمع سره سړی وکړي او بیا کور ته راشي او اشراق 4 رکعاته وکړي نو ثواب کې کمی خو نه راځي، ثواب د اشراق تا ته حاصلي که کور کې هم. نو چې سړی مسلسل نشي کېناستی، نن سبا جمع وختي کېږي نو کور کې کولی شي، خو چې پاتې د نه نشي. او بل دا چې جماعت کې ناستی تر اشراق پورې دا بیل سنت دي ځان ته مستقل. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې سحر مونځ کو مبارک بیا بناست، که چا به خوب لیدلی و دغه خوب به وارد و تعبیر به ورته وښولو، که په خپله مبارک لیدلی و هغه به بیان کو، او کله به نورې خبرې کولې تر اشراق پورې. بل تپوس یې کړی دی چې د سحر مونځ پسې سورت یاسین او د ماښام مونځ پسې سوره واقع په کور کې لوستل څنګه دي، جایز دي، ثواب دی. یو کس تپوس کړی دی چې کله کله چاپې والا راشي په دکان چاپه ووایي او مونږ ریټ چې وګورو نو دا تاسو شی ګران خرڅوئ، بیا مونږ جرمانه کوي، مونږ ورته ووایو چې دا مونږ اغشتی ګران دی، نو هغوی راته ووایي چې زمونږ د هغه خلکو سره کار نشته، زمونږ کار تاسو سره دی، تاسو یې ارزان خرڅوئ. نو مونږ څه وکړو؟ نو یو طرف ته خو حکومت ته دا پکار دی چې هلته چې کوم خلک د توک په حساب سره ګران ورکوي نو د هغوی هم خبره غشتل پکار دی، صرف د وړوکي دکاندار نه. دویم چې کله دا دکاندار په ګرانه بیه د هغه نه ناخلي، تا ته به خدای رزق درکوي، خو ته یې ماخله، زه یې ناخلم په دې ریټ، ته یې هم ناخلې، بل یې هم ناخلې، بل یې هم ناخلې، بل یې هم ناخلې، خامخا به هغه سړی ریټ راښکته کوي چې کله ټول داسې کوي، او چې ریټ یې راښکته کړو نو بیا په ارزانه به یې ورکول. اصل مخرج ګاګ ته د ورکولو ځای چونکې دغه دکان وي نو ځکه په دې چاره وي. یو کس د بیمې باره کې تپوس کړی دی نو مفتیان کرام وایي چې بیمه حرامه ده. بل تپوس یې کړی دی چې یو زنانه وایي چې لا اله الا الله چې اوزیا زره ختمې نو آیا صرف لا اله الا الله به وایي که پوره کلمه به وایي؟ ذکر صرف لا اله الا الله دی، البته شروع کې او په آخر کې یا په منځ کې کله کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو کس وایي چې زه سړی یم او ما ویښته ساتلي دي اوږده، زه عمرې ته ځم نو آیا زه به دا ټول ویښته پرې کوم او که څنګه به کوم؟ ته حلق او قصر دواړه کولی شي. حلق دې ته وایي چې دا ټول ویښته پرې کړي او قصر دې ته وایي چې دا واړه کې کم یې کړي. نو حلق کې ثواب ډیر دی. د الله رسول حلق والا تدریز له دعا کړي ده او قصر والا ته صرف یو ځل دعا کړي. او قصر دې ته وایي چې دا ویښته نیم یا درېیمه برخه پرې کړي، کم از کم مقدار چې ویښته پرې کړي نو هغه د ګوتې د بن عمرې، د ګوتې دا یو بن چې دی تقریبا 1 انچ، چې 1 انچ ویښته پرې کړي، دې نه کم باندې کار نه کوي. یو کس تپوس کړی دی که یو سړي په ګس لاس باندې څاروی حلال کو نو څاروی حلال شو که مردار دی حلال شوی دی؟ په ښي لاس باندې څاروی حلالول پکار دي، خو دا حلال دی. بل تپوس یې دا کړی دی چې آیا که یو زنانه انګې وکړي او هغه الحمدلله ووایي او بل سړی ورته یرحمک الله ووایي د یرحمک الله په ځای د تانیث صیغه استعمال کړي نو دا څنګه ده؟ نو جایز ده. ټیک. یو کس وایي چې د رمضان مبارک کې د تراویح ختم د قرآن پاک په لوډ سپیکر باندې کېږي او کور کې زنانه هم جمع وي، نو دا تراویح کول څنګه دي؟ زنانه ختم کې شریک کېدی شي لیکن د زنانه او جماعت ته راتلل نه دي پکار. البته په کور کې که چېرته د یو حافظ او د قاري انتظام وشي چې په هغې کې نارینه وي زنانه وي او زنانه په پرده کې ولاړ وي، ټیک. په لوډ سپیکر چې کوم ختم کېږي نو په هغې کې یو
خلکو ته ایذا د اذیت د خلکو مزونو کې خلل راځي. دویم دا کچره دا زنانه د لوډ سپیکر پسې تراوی کوي، د لوډ سپیکر په आवाज پسې، او د دې او د جمعات په منځ کې خلا وا فاصله ونه د مزینه کی. یو کسوی چې سرسایه خپل غریب ورور یا خور ته یا د غي ماشومان ته ورکول شي او ورکول شي، اولاد ته مور پلار نیانی کته نو سونو ساو ته لونو زامن ته نشي ورکول. بل ته پوسې کړي چې سرسایه به سرګند ورکه کپټه، نو سرسایه ورکا په سرسایه کې به سړی سرګنواله کې یا هلوغه مقدار دی الله په نوم باندې ورکو اخلاص پکې کو که سرګند دی ورکو هم چې اخلاص وینو ثواب شته. بل ته پوسې کړي چې سرسایه پردو ته ورکول پکار دي که رشتہ دارانو ته چې ورکې نو پکې 2 ثوابونه دي چې پردي ته ورکې نو پکې 1 ثواب. د سرسایه څومره رقم دی نو ما ته اوس د پته نشته چې د وړو ریټ سره مخکې سوالوم دغه سي. البته 2 کیلو یا پاوکم 2 کیلو وړو یا د هغې قیمت چې ورکې نو دا د یو کس سرسایه. یو کس وایي چې د طالبانو حاضري اخلي نو طالب سبحان الله یا الحمدلله یا الله اکبر وایي دا څنګه دي؟ علامه شامی رحمه الله د دې کراهت لیکلی دی. بل تاسو دا کړی دی چې پر دو لونو زامنو ته زوی یا لور ویل چې زوی دی خواره شو لور دی خواره شو دا ویل څنګه دی جایز دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت انس رضی الله عنه ته باواز کور نو کله کله به وته یا بنی ای بچیه، حالانکه انس به خپل زوی نه. یو کس تاسو کړی دی چې کوم خلک ترانسپلانت کوي د خپل سر د پاره نو دا څنګه ای داغه حکم مخکې بیان شو. یو کس وایي چې زنانه داسې کولی شي چې 8 یا 12 رکعاته تراوی وکړي او چې کله بیا پېشمني پاسي نو باقي تراوی بیا مکمل کړي. نه، په یو وخت باندې تراوی کول پکار دي ځکه چې عموما بیا پاتې کیږي. بل تاسو کړی دی چې زنانه خپل ماهواري په روژه کې بندول غواړي، دوايي دې لپاره استعمالوي نو دا بندول شي او کنه؟ نو جواب یې دا دی چې دا ماهواري کې دارو سره بند شوه نو بند شوی بی بیا بروجه نیسی بیا وموزونه کوي، لیکن دا کار دې کې نقصان شته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا خدای الله پاک د آدم په لونو باندې دا شی لیکلی دی قسمت کې دا غي، بس دا په خشان سره دې ته غاړه کې خپل پکار دي. روجه کې رااله نو راغلی وي د دې په ځای بیا باندې نورې کو روجي ونیسه، په دې کې قصور د دې زنانه نه دی ځکه چې دا د الله جل شانه د طرف نه ده. او که چا بند کا حج د پاره یا روجه د پاره بیا به روجه نیسی او حج کیږي، لیکن طبي لحاظ سره داسې کول ښه نه دي، دې کې نقصان دی.